په دور خلافت کې فتح کړل مسلمانانو ته هغه حکومتونه میلاو شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر لوی جلیل القدر صحابي و. الله رب العزت ډېر عظیم الشان فضیلت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورکړی. کله چې شام فتح سره کې بیت المقدس نه فتح کېده اسحار نصارا حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه ته فرمایي اے عمرو زیات کوشش مکه بیت المقدس څوک نشي فتح کولای هغه کس په فتح کوي چې د علامي د موږ په کتاب آسماني کتاب تورات کې موجود دي کچېرې دغه علامي د تاسې په امام د تاسې په خلیفه کې موجود دي موږ به دغه بیت المقدس بغیر د جنګ نه ورته پرېږدو خپل امام خپل امیر راولئ چې د موږ سره معاهده وکړي موږ سره ملاقات وکړي کچېرې هغه علامي کې موجود وي موږ به بغیر د جنګ نه خپله علاقه ورته پرېږدو او فتحه به یې کوو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مدینه منوره کې موجود ده. خبر ورته راځي چې نصاراو مسلمانانو ته دغه خبر ورکړی چې موږ بغیر د جنګ نه تسلیمېږو خپل امیر دې موږ سره مخامخ کړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو خادم او یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې نه روانې د الله رب العزت په توکل سره 22 لکه میل مربع میل ځمکه باندې حاکم صرف 2 کسان حضرت عمر او دغه سره یو خادم او یو ور سره او خپل هغه خادم ته عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې سفر به بار په وار باندې وکړو نه به په ما باندې ظلم کیږي نه به تا او نه به په خپله سورلۍ باندې ظلم لږ سفر به په دې اوښ باندې زه کوم د ما نه وروسته به سفر چې څومره ما کړی دومره به پېرته کوي زما به دغه مهر دغه پړی د اوښ په لاس کې نیولی کله چې دواړه سفر پرې وکړو بیا به د هومره سفر دغه سوارلي باندې یو سفر نه کو چې دا په سهولت باندې او دا بیماره نه شي تکلیف دې ته ونه رسېږي دې ته خپل حق حاصل شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سفر شروع شام ته رسېږي خپل ملګري ورته رامخته شو ای عمره زاړه کالي دې اغوستي دي په اوښه باندې راسپورې مار دې په خپله په لاس کې نیولی خادم په اوښ باندې سپور ده ته خو د ډېرو لویو خلکو سره د ملاقات ده نصارا دي ډېر ځان ته عزتداره ډېر تکبر نه ډک خلک دي مالداره سرمایهداره خلک دي عمره جامې ښایسته واغوندځه سوارلي دې بدله که اس بهترین اس دې ځان لپاره منتخب که. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو زبردسته جمله ورته فرمایي چې ای د ما ملګرو الله رب العزت چې موږ ته عزت راکړی د اسلام په وجه سره د اسلام نه مخکې موږ د جاهلیت په دور کې د ذلت والا زندګي تېروله. حضرت عمر سره له دې خادمه ځي نصارا ورته ورځي نصارا چې ګوري په دې وخت کې بعضې مورخینو لیکلي چې دي خادم د سورلۍ هغه ټیم پرسو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مهر نیولی مخکې روان ده عمر رضی الله تعالی عنه هغه اوښ له مار نیولی ده او هغه غلام هغه خادم په اوښ باندې سپور ده. خلک حیرانه شو چا ویل چې پاس عمر ده چا ویل چې لاندې عمر ده لیکن چې کله به نصاراو پاس وکتل خادم سپور ده په هغې کې هغه علامې موجودې نه دي چې کومې په انجیل کې موجودې دي او چې کوم د لاندې کس روان ده په هغې کې علامې موجودې دي نو دا څرنګه کېدلی شي چې خادم دې سپور او مخدوم دې د لاندې روان دي. کله چې ورنه نصارا ګوري پوښتنه کې چې عمر څوک ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې زه عمر یم علامې کې ګوري سرې ګریوان په هغه کې هغه ټاکۍ لګېدلې زړې جامې اغوستې دي روب او دبدبې والا چهره نصاراو ورته وفرمایل چې زموږ په کتاب کې موجود دی چې د اخري پیغمبر چې کوم خلیفه راځي او دغه بیت المقدس فتح کوي هغه کې به دغه علامې موجودې چې کومې په تا کې موجودې بغیر د جنګ نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د بیت المقدس فتح او حوالی هغه علامې
چې کومې په انجیل کې موجودې وي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی یا هغه علامې چې کله انصارو په عمر رضی الله تعالی عنه کې ولید نو بیت المقدس یې بغیر د جنګ نه ورته تسلیم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه شخصیت ته چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې ای عمر باندې قسم دی الله رب العزت په ذات چې کومه لار باندې عمر ته رواني او شیطان په هغه لار راشي شیطان لار پرېږدي لار دې تا نه بدله کړي هغه انسي شیطان او که جني شیطان په هغه لار باندې شیطان تګ نشي کولی چې په کومه لار باندې عمر رواني الله رب العزت اسلام ته سربلندي ورکړې ده د قربانیانو په وجه سره نو په دغه میاشت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زخمي شوی دی او په راتلونکي محرم د اوله ورځ کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته شهادت میلاو شوی بیا په 18 د محرم باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی او سره له خاندانو الله رب العزت دې موږ او تاسو څومره خواريان دي د دین لپاره الله رب العزت دې قبول کړي او الله رب العزت دې موږ او تاسو د دین په غلار باندې وچلې دین اغلار را آسانه کی چې اغلار جنت ته رسیدونکي او د الله رب العزت رضا ته رسیدونکي واخر دعوانا الحمدلله